خواهش او دا د ډېر مودې نه مونږ په خپل ډپارټمنټ کې به بیا چې کله باندې مرحبا کې ولته دلته د خپلو ملګرو له خپلو جونیئر له مونږ د جماعتي پروګرام کوو او چونکې دا یو جمله ما ډېره بار بار اورېدلې ده چې یاره د پرون شاګردان د نن دوستان دي او دوی همیشه دپاره بیا کولیک پاتې کېږي زه امید ساتم چې زموږ دا څو ملګري په دې کې پي کې چې کوم دي که هغه د سترګو ډاکټران دي او که هغه د هډوکو دي او که د خېټې دي او که د هغه سر دي او که هغه د پوزې دي او که د میچاتو دي دا ټول زموږ مشران دي او زموږ دوستان دي موږ به انشاءالله تر اخري سلګۍ پورې د دوی دا یو بل یادوو په دې موقع باندې چونکې دا یو ساده غوندې پروګرام دی خو زموږ سره دوه ډین هم ناست دي دلته کې او دا په لومړي ځل باندې د کې پي کې په تاریخ کې دا یو فخر موقع ده چې زموږ سره د افټالمالوجي ډین د کې پي کې نه دی او زموږ سره د میډیسن ډین چې دی دا د کې پي کې نه دی او الحمدلله زموږ کونسلر چې دی دا په درې پیره کې پي کې دی د دې نه علاوه زموږ سره ټول پروفیسران صاحبان ناست دي خو زه د افټالمالوجي ډین صاحب ته درخواست کوم چې دې یو دوه خبرې زموږ د حوصله افزایۍ لپاره وکړي ټولو ملګرو ته السلام علیکم کشران مشران او مونږه په دې افتاب باندې کې دا هر کال ممتاز صاحب پارټي ارینج کوي جمعات کې را سره وقار لنجا سے چې ملو شو ما وقار سے خمو کړه ته په کې شکریا ادا کوي دا پارټي ما ارینج کړې ته پارټي نه بچي او ټول ملګرو چې کوم خبر وکړه چې نه وقار سے خپل پارټي ارینج کوي په دې باندې دیو نو دیو سو خبرو سره ډیره مهرباني شکریا ان شاء الله بیا راځو ثانک یو میرلی شاه صاحب نه پس مونږ خپل مولیان دي او خبرې ډېرې کوو خو مونږ به زه به خپلې خبرې وروستو کوم او یو کس پکې داسې ناست دی چې هغه ته زه وایم دا زما ټیچر م دا زما دوست هم دی دا زما سټوډنټ هم لکه دا عجیبه غوندې کار چې سړی نیکه وي او بیا پلار وي بیا زوی وي که نه داسې عقل نه مني نو داسې یو کس پکې ناست دی چې هغه زما یو وخت ټیچر بیا زما سټوډنټ هم او بیا زما ملګری دی او زما خدای شته پخو ملګرو کې دی او زه هغوی ته درخواست کوم هغوی دې راشي او دوه خبرې دې وکړي زما مرکرو شاګردانو کولیګز او زما مشرانو استادانو ډېره مهرباني جزاک الله د ممتاز صاحب خبره چې د امتیازو بس پروفیسر وي خو بیا هم ځوان چې کله به ګیر شي بیا به راته ووایم الله مو خوشحاله ساته الله دې دا روزي بار بار مونږ باندې راولي سره د صحت سره د بچو کامیابیانو سره د خپل مریضانو دپاره د فایدې او دغه باعث چې مونږ جوړ شو او زمونږ اصل هغه چې دی که نه ګټه دا ده چې زمونږ د لاسه یو څو مریضانو ته یا انسانانو ته فایده ورسي باقي دا نور ټولې خبرې دا ټولې ابس دي انشاءالله زه ستاسو ټولو نه خپل ځان نه د ټولو نه توقع لرم چې مونږ به دا میشن جاري ساتو ډېره مهرباني جزاک الله الله مو خوشحاله ساته الله الرحمن الرحیم ممتاز صاحب ډېره مهرباني چې په اول ځل موږ هم مدعو کړو مخکې وینا نه وه کړې او ماښال ده چې دا زموږ نه ښه غټ عالم دی چې دعوت ور نه کړلی شي نو هغه ځای ته به نه ځئ که نه ماشاءالله ډېر ښه پروګرام دی او ټول ښه ملګرو سره دا یو ښه ګیدرینګ الله دې د دې اجر درکړي او ټولو مشرانو سره پکې ملاقات وشي کشرانو سره پکې وشي او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې دغسې غونډه کوو او پکې ملاقات کېږي او ښې ښې خبرې کېږي خدای دې خوشحال ساته او خدای دې ټولو ته زندګي ورکړي ما چې نیوروسرجي ټریننګ شروع کړو که نه نو مونږ 15 کسان په پي جي مای کې وو ما ته اوس هم یاد دي یو ډاکټر مجیب و یو ډاکټر عنایت و یو ډاکټر زاهد و یو زه وم او 15م کس چې دی نو هغه بیا څه موده د ماشومان سره تېره کړې وه اوس هم لګیا دي ماشومان لبئ او کیدای شي اوس یې خپل نوسران سمي نو ځکه فایز صاحب ته وایم چېرې که یو دوه خبرې وکړي نو زما خیال دی دا بس تاسو د ټولو خدای پاک عزت وکړي او خاص کر د ممتاز صاحب چې مونږ یې دلته کې راووستو بس تاسو د ټولو ډېر ډېر شکریا او بس نور به چې دی نو په پرده کې شي ډېره مهرباني تھینک یو او زه خواست کوم هغې کس ته چې هغه دپاره زه یو شعر وایم چې هغه خلک چې زما نه پښتو زده کړه هغه خلک چې زما نه پښتو زده کړه نن زما په ژبه ما ته پښتو ښایي او هغه دې راپاسي یو دوه خبرې ما ته وکړي ایا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم
ممتاز صاحب زما ټیچر هم دی زما مشر هم دی او همیشه ټول عمر یې موږ ته ګایډنس راکړی دی زه ډېر مشکور یم چې تا دا پروګرام ارینج کړو او تا زه سټیج ته هم راوستم ډېر د زړه د کومې نه ستا شکریا ادا کوم داسې پروګرامونه چې دی دا ارینج کول چې دی دا سپیشل پرسنالټي غواړي خاص خلک غواړي ګوره موږ ته ممتاز صاحب یو ډېره ښه اپرچونټي نن پرووایډ کا موږ څونه ملګري څونه وخت پس په خپلو منځ کې یو ځای شو او دا داسې موقع داسې ځای ته راتګ چې دی دا هر چا دپاره د عزت او د برکت باعث دی موږ ډېر زیات شکرګزار یو چې تاسو موږ ته داسې موقع راکړه باقي دا وقار هم پکې راغلی دی وقار هم چې دی د کالج آف فزیشن اینډ سرجن دی ګوره کالج آف فزیشن اینډ سرجن چې دی دا زمونږ مدر انسټیټیوشن دی او د دې دپاره هر څنګه ایفرټس چې موږ کوو موږ به په خپل هر څنګه خپل ځان به وړاندې کوو خپله وینه به ورکوو خپله سینه به دغه کوو لویو ورته او دا ټول څیزونه به برداشت کوو او دا کالج آف فزیشن اینډ سرجن انشاءالله او وقار صاحب ته زما دا ریکویسټ دی چې دې ځله چې نو لږ څه نوي لاینز باندې موږ ته تک پکار دی موږ ته خپل ټریننګ امپروو کول پکار دي سپروایزرشپ امپروو کول پکار دي سټریک کرایټیریا راوستل پکار دي ایگزام موږ ته امپروو کول پکار دي زما دا ممتاز صاحب مشر دی او تاسو مشران تاسو دواړو ته زما دا خواست دی چې دې ځله په دې څیز باندې غور او فکر وکړئ او په دې ډېره مننه ستاسو ډېره شکریا ممتاز صاحب ثانک یو ویری مچ سر مظفر صاحب په ځای باندې به موږ بیا یو بل کس ته ووایو چې هغه به ما خو هغه به موږ ته دعا کوي په اخر کې دعا به راغواړو خو دا ما خیال دی هغه به یو دوه کسان مخکې به راوغواړو او دومره ښه سړی چې دا ما خیال دی چې په سړي باندې سړیتوب ختموي که نه داسې ټول په دې ټولو کې ټول نه ښه سړی به دا ما خیال دی چې هغه په هفته کې یو ورځ خوري پیډي کوي او هغه اوسه پورې د شنټ او میننګوسیل پیسې اخیستې دي او هغه د نیوروسرجي اداره یې دونه کم کړي دي چې ته به وایې که دا د هیمورایډ اپریشن دي نو او دا رضوان صاحب اکثر دا خبره کوي صدیق صاحب ته وایي چې راشي مونږ ته یو دوه خبرې وکړي مونږ به خوشحاله شو ممتاز صاحب ډېر شکریا ادا کوم او زه ممتاز صاحب ته چې په قام کې مشر مو پوه شو دا زما پټ رازونه خلکو ته مخ کار کوي پوه شو چې خلک راپسې خاندي نه زه ستاسو ډېر ممتاز صاحب ډېر شکر ادا کوم ډېر ملګري مو دا یو ډېر ښه موقع وه خپل جونیئر ملګري مو ولیدل پکې زاړه ملګري مو ولیدل پکې او زمونږ دا یو ښه ماښام دلته کې تېر شو او اردو هغه یو شعر دی شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ټوکړه شب جدائی کا نو دا ملاقاتونه او دا موقع داسې ډېرې کم میلاویږي او زه ممتاز صاحب شکریا ادا کوم چې هغه مونږ ته په خپل بیزي شیډول کې موږ ته داسې یو موقع هغه پرووایډ کړه چې موږ رالو مونږ کېناستو او دا مونږ ډېر زیات انجوای کړه زه ستاسو ټول شکریا ادا کوم نور کسان داسې ټایم بیا اوږدېږي د دوی به زه فردن فرد نوم واورم که نه که زه د فاروق نوم نه یادوم نو بیا به زیاتېږي او که زه د شعیب صاحب نوم نه یادوم نو بیا به زما خیال دی بعضې ملګري زموږ د لرې نه راغلي لکه عزیز زموږ د ابټ آباد نه راغلي نو ابټ آباد نه راتلل څه ټوکه نه ده دا خو سړی بیخي ابټ آباد دغه خو ډېره لویه لار ده او د مردان د زموږ ملګري راغلل بعضې دیر نه راغلي لکه زه چې وګورم ایت محمد ته او هغه سره انور الله دی هغه دیر نه رالل دغه شانته کې چې دی نو زه چې نظر داسې تېر کړم نو د دې چم ګاونډ کسان خو ډېر دي او موږ سره یو کس دوه داسې دی خو د هغې نه مخکې حاجي صاحب منیر خان صاحب تاسو خبره کوې ښه نو هغه به موږ ته یو څو ښې خبرې کوي او ما ته یو څو شعرونه به راته ووایي هغه زموږ د ډاکټر صدیق صاحب مشر ورور دی او دوی ماشاءالله په ښه پوسټونو پاتې شوي دي او ښه سکالر دی او څو کتابونه یې لیکلي دي زه یم که خوښه مو وینم د دوی به یو څو خبرونه یو څو پښتو شعرونه به راته ووایي او زما نه غواړي چې هغه شعرونه زه بیا به راواورم او بیا د هغې نه پس به مونږ دعا وکړو بسم الله الرحمن الرحیم ڈاکٹر ممتاز ډیره مهرباني ډیره شکریہ تیرے قربت کے لمحے پھول جیسے مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہے تا مونږ لږ ساعت دپاره وغواړې هغه خوشبویي مونږ سره د کال دپاره پاتې زما یو د اسلامي کالج ملګری نن وفات شوی قاسم خټک زه د زلوزو نه راتلم په ما ډېر کوشش وکړ چې زه دې پارټۍ ته په ټیم راورسم او د ډاکټرانو په ګلیکسي کې کښېنم زما په خپله د ډاکټرانو نه ډېرې ګیلې دي نو ما ته خلک وایي ستا خو خپل ورور هم ډاکټر دی او زوی دې هم ډاکټر دی او نور خپلوان دې هم ډاکټران دي
تاسو سره یو واقعه شیر کوم. زه په 93 کې په کراچۍ کې وم. د طارق صافي ورور اقبال صافي زما ډېر خوږ ملګری جوړ دی کراچۍ ته اوجا انسټیټیوټ ته یو لیکچر راغلی. ما ته یو ملګري وي نن ځان تیار کړی لیکچر باندې اورم. ما زه خو ډاکټرانو له بالکل زم نه د ډاکټرانو خبرې اورم. ما ته وی خاطر خو ډاکټرانو سره نه دومره ګینمن خو بیا ضرور سره بم کړی پرې دی او د پلانکی سره به پرې دی او پلانکی سره به پرې دی. زماغه دوست بونیریو هغه په خپل خبره ټینګ ولاړو. خیر د ډاکټر اقبال صافي سره زما یو مختصر تعلقات یو تعارف شو او هغه بیا زموږ د عمر بر په یو دوستانه کې بدل شو. تاسو وخت ځای کول نه غواړم. زه نه ممتاز مال په سر باندې ډېر لوی ټوپک کې خو دا چې د سکالر نه ما خو د سکالرو نوکر یم او د سکالرانو دوست یم. نو دغه یو البته یو خوبي را پاکستان نور نه پکې نشته او یو څو شعرونه تاسو ته ډالې کوم. دا د زما په خیال د نن یو 40 کاله زاړه دي. په فریادونو کې مې روح او اثر پاتې نه دی. په فریادونو کې مې روح او اثر پاتې نه دی. د سترګو سیند کې مې سلال او گوهر پاتې نه دی. او چې څومره شپې ورځې وي ټولې مې قربان کړې پتا. جولای د عمر کې مې شام او سحر پاتې نه دی. او زما وزر کې اسمانونه د جهان راغونډو. نن په څانګونو کې مې داسې وزر پاتې نه دی. Thank you very much. So kind of you.